الله رب العزت فرمائی وکذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن. ګوره دا صرف دغه شیطان نه ده چې کم په پیرینو کې ده او په جناتو کې ده، دا چې د اور نه جوړ ده او ما او تا ته نه ښکاري. په انسانانو کې هم ډېر ملګري دي، په انسانانو کې هم ډېر ګروپونه دي، په انسانانو کې هم ډېرې پاټۍ دي. وي د انسان په شکل خو وي د شیطان ملګری. په خبرې پوه شوئ؟ د شیطان آلی کار وي، د شیطان د پاره کار کوي، د حق پرستو مخالفت کوي. الله فرمایي وکذالک جعلنا لکل نبی عدوا. دک شان مونږ د هر پیغمبر او د هر نبی د پاره دشمنان ګرځولي دي. کله چې ته حق مسله کوي ستا مخالفین به پیدا کیږي. کله چې ته حق وایي، کله د الله توحید بیانوي، کله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سنتو دفاع کوي، ستا مخالفین به پیدا کیږي. طالب خپې وای پیغمبرانو ته الله دشمنان پیدا کړي دي، نو ما او تا ته به څنګه نه پیدا کیږي؟ کم پیغمبر ته د حق د وجې نه چا په غاړه کې ګلونه اچولي دي؟ په خبرې پوه شوئ؟ کم یو پیغمبر ته چا څیره په غاړه کې اچولې ده؟ نه ده اچولي. مخالفتونه او دشمنی وي. الله وایي دک شان پیغمبر علیه السلام له تسلی ورکوي چې اے محبوبه، اے پیغمبر علیه السلام، ستا دپاره به په مکې کې دشمنان وي، په مدینې کې به دشمنان وي، او دغه دشمنان څنګه چې د نورو انبیاو دپاره و داسې به ستا هم وي. دا د شیطانانو ملګري په انسانانو کې او په پیرینو کې دغه شیطانان به وي. دا کار کوي د هغوی دپاره کار کوي. خو یاد وساتئ د حق ویلو د وجې نه سلفو کې به بعضې علما او بعضې سلفو دا خبره کوله، وی امر بالمعروف او نهی عن المنکر او حق وینا، وی دا د مرګ د لاسه مه پرېږدئ. د مرګ د یرې د وجې نه حق بیان مه پرېږدئ. تاسو ګورئ څومره حق پرسته علما شهیدان شو. نت کې روزانه تاسو ګورئ رضی علماو پسې خلک لګېدلي دي شهیدان کوي، خودکشي پې کېږي. د حق پرستۍ د وجې نه وایي حق وینا مه پرېږدئ. ولې؟ وایي ځکه حق وینا دا ستا اجل او نیټه نه رانږدې کوي، او بزدلۍ د وجې نه چې ته به چپ پاتې شې مړه خلک خفه کېږي. یاره څوک به راته څه ووایي، پلانکی به مې مخالف شي، پلانکی به مې وولي، دا به مې مړ کي. بزدلۍ د وجې نه ستا عمر زیاتې کېږي نه، او د حق پرستۍ د وجې نه ستا نیټه رانږدې کېږي نه. په خبرې پوه شوې؟ چې حق وایې دا نه چې ته به زر مرې بیا به د نیټه رانږدې شي، او چې چپ وي او په خولې د مهر والی وي، او حق ته حق او باطل ته باطل نه وای، او د باطل پرستو رد نه کوي، نو دا نه چې کني بیا به ته ډېر عمر ژوندی وې. نه، مرګ به په خپلې نیټې دله راځي. په خبرې پوه شوئ؟ نورونو شیطان انسانانو کې هم داسې خلک پیدا کړي دي چې د حق پرستو دشمنان دي. هغه خپله دشمني کوي لګیا دي، او ورځ تر قیامته چې څنګه دغه پیری او جني شیطان لګی د دغه شان به ملګري هم لګیا وي. د حق او د باطل معرکه دا به تر قیامته شروع وي. د دین اسلام قربانۍ به تر قیامته پورې شروع وي. دا به کیږي. نن یو عالم شهید شو، سبا الله نور پیدا کوي. هر شهیدان کیږي، د هغه بچی پیدا کیږي، د هغه شاګردان پیدا کیږي. دا سلسلې نه ختمیږي د چا په مرګ باندې. د پیغمبر علیه السلام په وفات دین ختم شو. تاسو نه تپوس کو مونږ ته رسېدلی ده، الحمدلله مونږ ته دا د قرآن مخې ته پروت ته وایو. نو د یو عالم په مرګ به څنګه دا ختم شي؟ د هغه په شهادت به دا خبره څنګه ختم شي؟